دي د دوه ډلو ترمنځ لانجه د ځمکې په سر باندې روانه ده. د ډزبندۍ لپاره کوششونه هم جاري دي. تازه ترین تفصیلات به معلومو د خپل همکار اقبال حسین اقبال نه. جی اقبال، تازه ترین اپډیټ سری شیبه وړاندې تاسو وی چې دغلته جرګه روانه ده، ډزبندي وشوله که نه؟ جی بالکل. مدثر حسین د منځنۍ کورمې مرکې کې نه اوسېدونکي پاړه چمکني او د کوزي کورمې بالشکر اوسېدونکي غربي نه ترمنځ د ځمکه په شخړه نښته اوس هم روانه ده چې پکې وخت په وخت د غټې حوصلې ډزې هم کېږي. تر دې دمه د سرکاري ذرایع تر مخه په دغه نښته کې 9 تنان په حق رسېدلي چې د 5 تعلق د بالشکر سیمې سره او 4 مرغیر چیني سره دی. همدارنګې شپږ 10 تنان ژوبل شوي هم دي چې پکې 20 بالشکر او 9 د مرغیر چیني تنان شامل دي. بل خوا د دواړو قبیلو ترمنځ د ډزبندۍ لپاره د جی او سی او کمشنر کوها ډیویژن په نگرانۍ کې د ضلع کوم د اهلي تشي او د اهلي سنت د مشرانو جرګه هم روانه ده، خو تر دې دمه نښته کړې شوې نه ده. د پاک آرمي جنګي هلیکاپټر هم څو وخت وړاندې د جګړې سیمې فضایي جایگاه کې ده، نه پته به لګېږي چې وړاندې څه کېږي. جی مدثر حسین، دا هم راته وایي چې کم کسان په دې ډزو کې جوبل شوي دي، د هغوی علاج معالجه کوم ځای روانه ده؟ او د دې سره دا هم راته وایي چې په دې کې د څومره جوبل کسانو تعلق د کمې قبیلې سره دی، مطلب کم قبیلې والا کسان پکې زیات جوبل شوي دي؟ بالکل مدثر حسین، لکه کوم کم زخمیان دي هغه خو یا د پراچینار په هډ اسپتال کې د علاج لپاره داخل کړی شوي دي، او ځنې د سادې په تحصیل هډ کوارټر اسپتال کې داخل کړی شوي دي، او ځنې چې کوم خطرناک جوبل شوي کسانانو هغه پېښور ته رسېدلي شوي دي. همدارنګې چې کوم 10 کسان جوبل شوي دي د هغوی تعلق د بلشیر سیمې سره دی، چې د هغوی تعداد 20 دی، او د پاړه چمکني کسان چې کوم جوبل شوي دي د هغه تعداد 9 دی. جی مدثر اقبال حسین، دا هم لږ ایکسپلین کوي چې کم ډزې کېږي د یو بل په کورونو باندې کېږي که نه دوی غرونو ته ختلي دي د هغه ځینه په یو بل باندې ډزې کوي، که نه کلو ته ورغلي دي او د کلو په باونډرۍ باندې ولاړ دي او په یو بل باندې ډزې کوي؟ مدثر حسین، لکه کومه میداني علاقه دی چې کومه ځای کې په میداني سیمې کې مورچې جوړې شوي دي، نو دغه یو فریق هم او بل فریق هم هغه میداني ځمکو باندې ډزې کوي. خو داسې ځایونه هم شته، داسې مورچې هم شته چې په هغه غرونو کې دي او غرونو نه یو بل باندې ډزې کېږي د وړې وسلې او د غټې وسلې. جی اقبال حسین، تاسو لږ شیبه وړاندې ووایئ چې جرګه جاري ده، دې نه علاوه جنرال آفیسر کمانډنګ په میت کې باقاعده هلته کوششونه کېږي، نو څه امکانات شته چې په لږ ساعت کې به باقاعده د جرګې له طرف نه څه اهم اعلان مخې ته راشي؟ بالکل جی، لکه په دې کې ښه افسران شامل دي، لکه تاسو نوم واخلئ جی او سی دی پکې، د کوها ډیویژن کمشنر دی پکې، او مقام سیندي ساجد حسین دی، ایم پی اے ریاض شاهین دی پکې، ڈی سی دی پکې د کورمې، همدارنګې نور افسران دي د هغو او د کورمې چې کوم غټ مشران دي د اهلي تشي او د اهلي سنت، دا ډېر په تیزي سره لګیا دي چې دا ډزبندي وشي. کوششونه جاري دي چې ډزبندي وشي، لا تر دې دمه پای کې کامیابي نه ده حاصله شوې. ډېره مننه اقبال حسین. اقبال، تاسو موږ له تفصیلات راکول. همدې واقعې متعلق موږ کوشش کوو چې د ډي سی، ایم پی اے او ایم این اے سره رابطه وشي، لیکن چونکې هغوی په جرګه کې مصروف دي، لهذا چې کله هم د هغوی سره رابطه وشوله نو موږ خپل کتونکي به د تازه ترین صورتحال نه او د هغوی د موقف نه